أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولئن أتيت الذين أو كچرتا راوڑے اے پیغمبر هاو کسانو تا اوتو الكتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنی یهود او نصارا کتاب دوی ته ورکړی شوی دی یهودو ته تورات او نصاراو ته انجیل بكل آیت په هر یوې نښې سره هر قسم نښه هر قسم دلایل ته د دوی مخې ته چې کوم داسې کېدي لکه راوړې کېږدې ورته نو چې دوی ستا د قبلې تابعداري وکړي لکه نو ما تبعوا قبلتک ای دوی به تابعداري ونه کړي ستا د قبلې لکه دوی به دې بیت الله شریف ته چې کوم داسې کړي لکه ای مخ نه کړي لکه تمام قسم دلایل تر دوی مخې ته کېدي که نه چې یاره څه دي لکه ای دې کعبې ته دا مخ کول چې کوم دی مخکې آیتونو کې تېر شو ای دا حق دی دا د الله د جانب نه دی دوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې لکه د نجران نه وفد راغلی و د شپېتو کسانو د عیسایانو نصارا عیسایان چې ورته وایي مدینې منورې ته نبي صلی الله علیه وسلم ورته صحابو سره مشوره وکړه چې چونکې دا شپېته کسان دي او دا شپېته کسان زموږ سره په یو ځای کې د پاتې کولو څه پروګرام نشته لکه د موږ واړه واړه کورونه دي لکه او داسې ځای زموږ سره یو نشته دی چې دا ټول پکې موږ په جمع پاتې کړو د دې مېلمستیا وکړو لکه اکرام یې وکړو نو داسې کار وکړه چې دوه کسان او درې کسان په ځان باندې تقسیم کړي او د ځان سره خپلو زوږونو ته بوځئ نو د دوی به اکرام وشي د دوی دپاره به هم اساني وي سهولت به او ستاسو دپاره به هم صحیح سهولت به نو صحابه خو دې ته جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کوم دی نو دغه وفد والو ته د نصاراو د وفد ته مخکې کړله چې چونکې موږ غریب خلک وو زموږ سره داسې لوی ځای نشته دی یو چې موږ ټول تاسو په هغې کې چې کوم دی سکو لکه ای وسات وو او ستاسو اکرام وکړو نو دغسې دوه درې کسان به چې کوم دی د یو تن سره لاړ شي نو د هغو ته هم سهولت دي د هم سهولت دي خو هغو ونه منله هغه وایي نه موږ به ټول په یو ځای باندې پاتې کېږو نو د هغې وجه علماو دا خو ولیده چې دیو کې چې کوم فادریان راغلي وو که نه د دیو هغه ټیک شو د چا یعنې په چا پسې چې دی روان وو لکه نو هغو دا نه غوښته چې یاره دا ځان له شو مونږ که نه هسې نه چې د دې مسلمانانو د اخلاق و د کردار نه چې د دې متاثره نه شي نو بیا خو به زموږ د تابعدارۍ نه وځي که نه لکه د دې اثر به پرې راشي لکه د دې نه به مؤثر شي لکه نو دا زمونږ سره یو ځای ښه دی چې زمونږ اثر وي د پاسه لکه صحیح لکه زمونږ نه متاثره د دې نه چې د متاثره نه شي لکه صحابه خو وداسې خلک صحیح لکه هغه وداسې خلک چې د هغو سره صحبت اختیارولو سره او د هغو کردار د هغو اخلاق داسې وو چې هغې خلک متاثره کول څه کول لکه متاثره کولې د دیو په دې پوهېدو د دیو فادریان د دیو مشران کوم چې د دیو علماو دا په دې باندې پوهېدل چې وایي دا مونږ داسې ځان له کړل د دې خبرې څه ده خطره ده او دا خو زمونږ ګډې بېزې دي نو لکه زمونږ بیړ دی نو زمونږ د لاس نه بیا څه کېږي لکه اوبه وځي لکه نو دې ویې نه بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بیا خو زمونږ سره نور ځای نشته دی خو دا مسجد دی
هغوی موږ په دې مسجد کې پاتې شو. نبي صلی الله علیه وسلم ضرورت و حاجت و کنه بس اجازت یې ورکړو تاسو په دې مسجد نبوي کې پاتې شئ. بیا مسجد نبوي کې پاتې شو هغو 2-3 ورځې وو او وی موږ به مونځ خپل قبلې طرف ته کوو. یعنی په مسجد نبوي کې چې کوم دی څه دی لکه دوی چې به خپل مونځونه کول نو خپل قبلې طرف ته به یې څه کوو لکه مخ کوو. نو الله پاک خپل پیغمبر ته وایي چې ته هر قسم تمام دلایل د دې مخې ته کېږدې که نه لکه دا خو داسې نه دي چې ګینې دوی ته د دې خبرې پته نشته دی. پته دی ورته خو دا خو یو ضدي قوم دی لکه نه منونکی قوم دی نو نه منلو والا علاج خو نه کېږي لکه د ناپوه انسان علاج کېږي چې هغه ناپوه او ته ورته د الله پاک احکام مخې ته کېږدې او ته ورته د خدای د نبي هغه احکامات مخې ته کېږدې نو هغه پوه شي نو هغه ومني. دغه د ایمان او د مسلمانۍ تقاضا ده. لیکن هغه چې کوم خو په دې باندې پوه او لکه خو هغه ضدیانو څه دی لکه هغه خو د پیغمبرو د مسلمانانو د تنګولو د پریشانه کولو دپاره چې کوم دی قسم قسم خبرې به یې کولې او قسم قسم دلایل به چې کوم دی څه کول لکه یې غوښتل به. نبی علیه السلام ته الله پاک وایي چې په هېڅ طریقې سره دوی چې کوم دی څه دی لکه د تمام د دې قبلې د حقانیت او د خپل حقانیت دلایل د دې مخې ته کېږدي خو دې منونکي نه دي لکه ستا د قبلې تابعداري دي لکه دې به ستا قبلې ته مخ نه کړي په مسجد نبوي کې چې کوم دی دیره دي او خپلې قبلې ته یې مخ کړی دی او څه کوي لکه مونځ کوي. دا داسې ضدي قوم دی حالانکې دوی ورته ښه پته وه چې دا قبله چې کوم دی څه د حق ده. دې په کتابونو کې راغلې وه په کتابونو کې سواب موجود وه چې اول به دا د خدای پیغمبر چې اخر راځي دا بیت الله ته مونځ کوي بیا به چې کوم دی دا مسجد اقصی ته مونځ کوي او د هغې نه وروسته بیا د بیت الله ته مخکې دا مونږ به کوي دا دوی ته څه ولکه ښه ورته معلومه وه نو چې معلومه وه نو څنګه به تابعداري وکړي ستا د قبلې. وما انت او نه یې ته ای پیغمبره بتابعا تابعداري کوونکی قبلته د دوی د قبلې د هغې وجه دا ده چې ته خو زما د حکم تابع یې. پیغمبر ته خو الله پاک وایي ته زما د حکم تابع یې. تا ته خو که زه وایم چې بایې بیت الله ته مخکې ته بیت الله ته مخکې که تا ته زه یم چې مسجد اقصی ته مخکې ته هغې ته مخکې تا ته ما بیا حکم وکړو چې بایې بیا بیت الله ته مخکې ته خو زما د حکم تابع یې. نو ته هم د دې د قبلې تابعداري کوونکی نه یې. داسې نه یې ته چې یاره ته به د دې قبلې ته مخکې نه دوی ستا د قبلې تابعداري کوونکي نه دي حالانکې پوهېږي او ته خو د دوی د قبلې تابعداري کوونکی په دې وجه نه چې تا ته حکم نور نشته د الله پاک طرف نه ته خو د الله د امر پابند نه. او وما بعضهم بتابع القبلة بعض چونکې یهود او نصارا خو په شراکت سره ستا د قبلې تابعداري نه کوي خو داسې نه ده چې ګینې د دوی په هره خبره کې د یو بل سره اتفاق دی لکه د دې دواړو اگر چې دوی په خپلو کې هم بې اتفاقه دي خو تا ته اتفاق یو دی. تا ته اتفاق څه دی یو دی وځکه چې الله پاک وایي نه دي بعضې د دوی نه بتابعین تابعداري کوونکي قبلة بعض د قبلې د بعضو د دوی د دواړو خپلې خپلې قبلې دي. د دوی دواړو هم قبله یوه نه ده. د یهودیانو قبله چې کوم دی نو دا بیت المقدس کې دننه یوه صخره بیت المقدس ورته ویلی کېږي یوه ګټه پرته ده لکه نو هغه ګټه د یهودو قبله وه. هغه ګټه څه وه لکه د یهودو قبله وه او د دغه ګټې چې کوم مشرقي طرف و د دې ګټې څه لکه زموږ بیت الله دی که نه د دې خو اطراف شته که نه لکه مشرقي طرف مغربي طرف شمال طرف جنوب طرف که نه نو په دې بیت المقدس کې یوه صخرۍ بیت المقدس به یې ورته وې هغه ګټه پکې پرته وه نو د یهودیانو قبله خو دغه وه. نو د دغه ظاهر نه دا معلومېږي چې د هغو قبله دغه شوه نو د هغې خو جو هر طرف د هغو قبله شوه لکه څنګه بیت الله شریف کې زموږ څه دي لکه هلته یو سړی لمونځ کوي جو هر طرف ته چې ودرېږي جدا د هغه قبله ده. لیکن په دې ګټه کې چې کوم مشرقي طرف ولکه نو دا د عیسایانو قبله وه. نو د دې خپلې قبلې چې کوم دی څه دي لکه جدا جدا دي. دا د یو بل د قبلو تابعداري کوونکي هم نه دي لکه په دې کې د یو بل مخالف دي خو پیغمبر تا ته یو دي څه دي لکه تمام کفار څه دي لکه د یو بل سره هم اختلافات دي لکه اوس موږ مشاهده نه موږ وینو که نه د تمام کفر د یو بل سره ډېر زیات اختلافات دي. د یو بل سره جنګونه کوي د یو بل سره څه کېږي لکه جنګونه کوي په یو بل باندې بمان ورولي دي لکه. لیکن کله چې د اسلام مسله راشي نو هغې ته ټول یې وي لکه اتحادیان ورته ویلی کېږي څه دي لکه تاسو ما اورېدلی که نه اتحادیان وایي دا اتحادیان دي. اتحادي څه مطلب دا ټول کفر بیا د اسلام ته او د مسلمانانو ته چې کوم دی صحیح لکه یې وي لکه د مسلمان ملک سره چې مسله راغله که نه نو تمام په اتفاق سره چې کوم دی په دې ملک باندې چې کوم دی څه کېږي لکه راځي لکه
نو دغه مسله چې کوم دی د زمانې نه د دیو د مشران را روانه ده او د دیو کشران رستو کل چې کوم دی سده لکم دغه په نقش په دم باندې سدي لکه روان دي د دیو بل قبلي تابعداري کوونکي نه دي لیکن پیغمبر په اتفاق سره دواړه ستاسو قبلي تابعداري کوونکي چې کوم دی سدي نه دي لکه ولئن اتيت وان اتبعت اهواءهم كثرتا تابعداري وکړي پیغمبر د دیو د خواهشات لکه من بعد ما فاستغنى جاءك چراغ تا من العلم دفوه یعنی تا ته علم راغلی دی تا ته پوهه راغلی ده تا ته وحی چې کوم دی راغلی دی لکه چې دغه قبله د بیت الله شریف څه ده لکه دغه قبله ده د دیو خواهش خو دا دی که نه چې دې زمونږ تابعداري وکړي که نه نو که چېرته تا د دیو د خواهش تابعداري وکړه فاستغنى چې تا ته ښه پوهه راغلی ده لکه چې دې بیت الله ته مخ کول چې کوم دی څه دي حق دي او هغه طرف ته اوس مخ کول هغه څه دي لکه حق نه دي لکه انک اذا لمن الظالمین یقینا ته په دغه وخت کې به خامخا د ظالمان دی ته لکه ظالمان او دلته خبره اصل کې پیغمبر ته خطاب پیغمبر ته دی لیکن سمجاوهل ز امت دی څه دي لکه سمجاوهل د امت دی د پیغمبر نصر دې خبره تصور نشي کېدی چې هغه به د غیر مسلمو تابعداري وکړي او د الله امر به پرېږدي دا تصور نشي کېدی ښه لیکن الله پاک خطاب کوي پیغمبر ته لیکن سمجاوهي مونږ دا په پښتو کې متل لګا نه وایي لورې تا ته یې مونږ ګورې ته واوره نو اصل خبره چې کوم دی په کور کې څه ده لګا هغه مور مخاطب کوي خو خپله لور خو هغه خبره اوري او سمجاوهي څوک لکه اوري چاته او سمجاوهي څوک انګور سمجاوهي دا زمونږ څه دی لکه دا زمونږ عرب دی لکه نو دغه شان دی الله پاک خبره خو کوي پیغمبر ته لیکن سمجاوهي مونږه اوري مونږه د پیغمبر نه د هغو د خواهشاتو تابعداري تصور نشي کېدی خو امت ته دا وایي چې د ما د پیغمبر امته که چېرته تاسو د دې یهودو او د نسواراو د خواهش تابعداري وکړه څنګه چې دې غواړي نو تاسو به ظالمان دي تاسو به څه نه ظالمان نه الذين دا کسان دي اتیناهم الکتاب دا یهود او نسوارا چې مونږ ورکړی دیو ته کتاب الله و دا خلک دي چې دا اهل کتاب دي دا اهل علم خلک دی لکه دا د مکې د مشرکانو په شان جاهلان نه دي لکه یعرفونه پیژني دیو د پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن ګوره په دیو کې داسې خلک موجود دي لکه چې هغه دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې سړی په خپل بچي کې شک نه کوي د یو سړي بچی دی او هغه په شلو کسانو کې چې کوم دی په وډاک کې لګې کوي او دا پلار یې راښکاره شي دا په دې شلو نه په سلو کسانو کې خپل بچی پیژني که نه چې دا زما بچی دی الله پاک وایي دوی داسې دا پیغمبر پیژني چې دا حقه پیغمبر دی چې کوم زمونږ په کتابونو کې الله پاک د کوم صفات موږ ته ښوولي وو دا په حق صفاتو باندې متصف دی لکه دغه پیغمبر داسې لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو عالم ولکه څه دی لکه عالم ولکه د اسلام راوړو د مسلمان شو دا خبر وکړه د هغه د وینا مفهوم حاصل دا دی چې موږ دا پیغمبر داسې پیژندو لکه څرنګه چې خپل زامن پیژنو بلکې د خپل زامن نه هم زیات د خپل زامن نه هم زیات عمر صاحب تپوس وکړو چې د خپل زامن نه هم زیات څه مطلب دی لکه نو هغه دا جمله وویله وایي د خپل زامن نه زیات موږ ځکه پیژنو چې زموږ د بیبیانو موږ ته څه پته ده او په هغو څه اعتبار دی کېدای شي دا بچی د بل چا موږ ته څه پته ده موږ هر وخت د دیو سره یوسو دیو چاته خیانت کړی دا کېدای شي لکه دا احتمال خو شته څه دی لکه د دې خبرې احتمال خو شته چې بای زمونږ دا کوم بچی دی که نه کېدای شي دا زمونږ بچی دی بس موږ ته ویلی شي چې به دا ستا بچی دی څه دی لکه او دې چې کوم دی څه دی لکه خیانت کړی د خپل خاوند سره نو عبدالله بن سلام دې ته اشاره کولی چې دا خو کېدای شي لیکن پیغمبر ستا پیغمبرۍ کې موږ ته دا احتمال نشته لکه ته بېشکه چې کوم دی د خدای پیغمبر او د هغې وجه دا ده چې بای زم په کتابونو کې چې کوم دی ستا کوم صفات الله موږ ته بیان کړي دي هغه دقه شانتې دي لکه کوم چې پتا کې څه دي لکه دي لکه نو دا خو داسې خلک پکې وموښه چې مسلمان شو او بعضې نور خلک هم دي په دیو کې چې هغه دا دي د هغو تذکره په دې آیات کریمه په دې اخري حصه کې کوي چې وإن بېشکه فریقا یوه ډله منهم د دیونه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق دغه د یهودو نسوارانو نه څه خلک داسې هم دي چې هغه دا حق پټوي لکه وهم یعلمون او دیو ته ښه معلومه ده دیو ته ښه پته ده چې بای دا پیغمبر چې کوم دی څه دی لکه دا حق دی ځکه چې هغو ته هم معلومه ده که نه چې بای هم په خپلو کتابونو کې لوستي نه دي چې دا پیغمبر دی او دا صفاتو پکې او حق صفات په ده کې دي نو بعضې کسان په دیو کې داسې دي چې
دبا ایمان راوړل کې مسلمانان کېږي او بعضې کسان پکې داسې دي چې پته ده ورته ولیکن بیا هم په خپل ضد باندې څه دي قایم دي او نه مني الحق حق چې دی من ربک ستا د رب د جانب نه دی فلا تکونن من الممترین پس ته مه کېږه پیغمبره د شک کوونکو نه دلته هم دغه خبره ده پیغمبر چېرته چې کوم دی څه دی لکه د الله د طرف نه چې کوم حکم راغلی هغه حقي د پیغمبر نه په هغې کې د شک او د تردد تصور نشي کېدی خو دلته هم دغه خبره ده چې ای پیغمبر ته یې وایي او موږ سمجاوئ الله پاک چې ای دا یهود او نسوارا نه مني که نه نو چې کله دومره په سوونو او په زرګونو خلک د یوې خبر نه انکار کوي که نه نو انسان ته شک واقع کېږي یار پته نه لګي چې ته دې ټیکوی وره څه دی لکه نو څه دی لکه کومه خبره چې موږ رالېږلې ده الله وایي دقه حقه ده د دیو په دې انکار باندې چېرته ای زما د پیغمبر امته تاسو ته په شک او په تردد کې چېرته اخته نه شئ لکه نو پیغمبر ته وایي لیکن څه کوي لکه سمجاوئ الله موږ څه کوي لکه سمجاوئ موږ تاسو سمجھ کې راله خبره یو خبره دروغي خو یوې کوي بلې کوي د هغې خلاف بلې کوي بلې کوي په سوونو په زرګاو کسان د هغې خلاف خبره کوي که نه دلته شک واقع کېږي لکه دومره خلک لګیا دی لکه ټیک دی نو الله پاک مونږ پوهوي پیغمبر ته خطاب کوي مونږ سمجاوهي لکه مونږ ته اورئ چې ګوره تاسو د دیو د دې انکار په وجه باندې چې دوی د پیغمبر نه انکار کوي دوی د قبلې نه چې کوم دی څه کوي انکار کوي نو د دیو دا انکار تاسو ته په شک کې وانه چې حق خبره هم دغه ده کومه چې مونږ څه ده لکه رالېږلې ده که هغه د الله د کتاب په باره کې ده او که هغه د پیغمبر په باره کې ده او که هغه د دغه قبلې ته د مخ کولو او د څه په دې باره کې ده باقي بیت الله چې دی بیت الله داسې وګڼئ که نه لکه کعبې د کعبې شرافت او د کعبې عظمت او د کعبې مقام او مرتبه د دین معلومه کوي دا کعبه داسې وګڼئ لکه دا دنیا چې کومه ده که نه لکه دا چې جسم وي صحیح لکه جسم وي او دا کعبه دا بیت الله چې کوم دی لکه دا چې روح صحیح لکه روح نو چې کله روح وي نو جسم صحیح لکه روح که نه دی کیني دی ژوندی لکه دی ژوندی لکه او کله چې روح نه وي نو بیا دلته ژوندی انسان نه ولګي بلکې بیا دی مړي لکه نو د بیت الله قیام چې کوم دی که نه لکه د بیت الله قیام چې دا قایم وي دا د دنیا روح دی یعنې دا دنیا به د هغه وخته پورې قایم وي چې تر څو پورې بیت الله شریف قایم او نبي صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي ورکړې ده څه دی دا حدیث موجود دی د هغې مفهوم حاصل دا دی چې چونکې اخر وخت کې به یو تک تور بادشاه چې هغه به پیړ پنډو والی او د هغه پنډۍ به چې کوم دی کږي لکه کږو تورو پیړ پنډو والا بادشاه به د ځان سره چې کوم دی خپل پوج راواخلي او بیت الله شریف ته به راشي او د بیت الله ورانول به شروع کړي لکه دا به څه کوي لکه ورانۍ به ټیک دی نو چې کله د دې ورانول شروع کړي که نه نو الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې بیګل پوکه چې لکه دې زما کعبه نه پرېږدي ورانۍ یې نو بس ختموه د دنیا څه کوه لکه ختموه نو ما لکه دا وایي چې بیت الله شریف دومره عظمت والا څیز دی او دومره د لوی مقام د مرتبې څیز دی چې د دنیا دپاره هغه روح حیثیت لري لکه چې کله دا د کوم پورې دا موجود وي دنیا به قایمه وي لکه دنیا به ژوندی لکه د روح په شان خو چې کله دا نو که نه د دې ورانول شروع شو نو الله پاک اسرافیل علیه السلام د په هغه ساعت باندې حکم کړی چې بس بګل پوکه چې قصه وسیږي لکه بیا به هېڅ شی هم نه لکه دنیا به څه کېږي لکه ورانېږي دومره خو د دې عظمت دی دومره خو د دې څه دی لکه شرافت دی ولئن اتيت الذين او كچرت راوړ هغه خلکو ته پیغمبر اوتو کتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنې یهود او نصارا بکل آیت تمام دلایل ما تبعوا قبلتك دي وتابعداري ونكي استاد قبله وما انت ونيت بتابع تابعداري كون كي قبلتهم دديو د قبله وما بعضهم او ندي باز دديو بتابع تابعداري كون كي قبلة بعض د قبله د بازو ولا ان اتبعت او كچرتا تابعداري وکړه اهواهم دديو د خواهشات من بعد ما فاستغنى جاءك چراغتا من العلم د پوهنا انك بشكت اذا فدغ وقت ولا من الظالمين خامخ ظالمان نه الذين داغ خلق بي آتيناهم الكتاب جمهور کړه دې دوی ته کتاب يعرفونه دوی پیژنې دا پیغمبر کما يعرفون لغسرنګ چې دوی پیژنې ابناء خپل زامن وانه يقينا فريقا يولل منهم دديونا لا يكتمون الحق خامخات دوی پټي حق وهم يعلمون او دوی ته خپته دا چې دا حق مونږ پټ الحق وحق چې من ربك دا ستاسو رب د طرف نه فلا تكونن فاستمكك من الممترين د شک کوونکو نه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.